اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مخکې آیاتونو کې تذکره د دې وه چې دی واپس بیا لاړ شي، پلار ته یې دا بهانه موکړه، بلکې دا بعضې خبرې خو حقیقت وي، و خبره یې ورته دغه پیش کړه چې زموږ ته دا پیسې واپس کړی شوي دي، نو دا زموږ دپاره پوره دي، موږ به لاړ شو راشن به راوړو یا په غلطۍ باندې دا پیسې راغلي نو دا به موږ واپس ویسو او نورې پیسې به ورسره هم ویسو، نو ځان له به پکې راشن هم راوړو او دا خپل رور به ځان سره هم بوځو، نو یو بار به زیات راوړو. یعقوب علیہ السلام ورته وی چې سو پورې ماته یو مضبوط لوز په الله باندې نه راکړی، نه هغه پورې زه د تاسو ته سره نشم پرېښودی. لوز یو کو یعقوب علیہ السلام ورته بیا دا وی لا تدخلوا من باب واحد، په یوه لاره باندې مه ځئ، په یوه دروازه باندې به نه ځئ. مصر وی هغه وخت کې زمانه کې د هغې 4 دروازې وې، بعضې مفسرین ولیکلي نو تاسو چې ځئ نو په مختلفو دروازو باندې لاړ شئ. پرون یوه خبره په دې باندې دا شو کېدی شي اکثر مفسرین ولیکلي چې دا د بد نظرۍ نه، د نظر د لګېدو نه د بچاو یوه ذریعه هغه لټوله او دا سړی کوي دغسې موږ چې بعضې کارونه کوو نو دغسې د بد نظرۍ علاج مخکې نه هم صحیح دی او وروسته هم جایز دی. سړي باندې نظر نه لګېدلی، د هغې نه مخکې سړی ځان له وظیفه کوي، درود وایي، دارنګې هغه طریقه اختیاروي چې هغې کې د سړی د نظر بد نه بچ شي. دارنګې مرضونو کې هم دغسې قصه کی، یو مرض دی لا راغلی نه دی، امکان یې دی چې راشي، نو د هغې مخکې نه سړی علاج کوي، نو دا جایز دي. ضرورتونه دي د انسان قسمه قسم نو دی لا وخت نه دی راغلی، ځان له مخکې نه دی بندوبست کوي. جمع لا نه دی راغلی، د ځان دپاره کوټ ایښودی دی، څادر یې ایښودی دی، ګرمې جامې ایښودي دي، لا شی خو راغلی نه دی، لا یخ شروع شوی نه دی او د ځان دپاره دا څیزونه ایښودي دي، یا کله یخ لا شروع شوی نه دی، د ځان له مخکې نه څیزونه اغوستي، نو دا بعضې اسباب اختیارول دا خو اسبابو په درجه کې دي، دا اختیارول جایز دي. لکه دې زمانه کې اوس لګیا دي خلک، بعضې لګیا دي د پولیو قطرې کوي، بعضې لګیا دي د هغه نورې ستنې والی کېږي په ډوکوالي کې. دا دې دپاره چې مخکې ته چې کوم بعضې بیمارو د راتلو څه اندیشه ده، خطره ده چې هغه رانه شي، هغه ونه شي، او که هغه راځي چې هغه په اسانۍ سره حل شي. کله وایي ننکۍ دي او کله وایي یو څه دی، کله بل څه دی، دا مختلف څیزونه دي
هغې دپاره دا ستنې والی کېږي. او دې زمانه کې پکې اوس دا کرونا ده، د هغې دپاره لګیا دي خلک ستنې وهي. چا باندې لا مرض راغلی نه دی، مخکې نه لګیا دي خلک لګیا دي ستنې وهي. نو د وهلو د ستنو وهلو په لحاظ سره چې سړي ته دا اندیشه ده چې دا شی ما باندې را نه شي، مخکې د هغې علاج کوي نو کولی شي، اجازت شته. او یو سړی وایي نه ما باندې راغلی نه دی، نه کوم، که راغی بیا به علاج کوم، دا هم د هغه خوښه ده. نو یعقوب علیه السلام هغې ته وی لا تدخلوا من باب واحد، هغه دا یو خبره کوله. دارنګې په دې کې دا خبره هم ده چې یو سړی دی هغه نظره کول کوي، نو هغه دپاره دا پکار دی چې هغه ځان بخیل کوي نه، بلکې یو شي باندې د هغه مینه راغله، یو شی د هغه په زړه کې ښه ښکاره شو، غټ ښکاره شو، نو پکار دله دا دی چې دی ماشاء الله ووایي، بارک الله ووایي وغیره د الله نوم واخلي، دې دپاره چې دا زما د نظر په ده باندې اونه لګي. نو دغه خبره دغه سړي له پکار ده چې داسې وکړي. علاج دپاره بعضې ما پرونو میلیو حدیثو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي چې داسې دا دم وای، خپل واړه پې دموئ، خپل ځان پې دموئ. بعضې مفسرینو لیکلي د صورت قلم آخري آیاتونه دا وای، دا دموئ حسن بصري رحمت الله علیه ذکر کړلي. څوک چې نظر شی دی په هغه باندې وای. دارنګې آیت الکرسي دي سړی وایي، او آخرني سورتونه دي وایي په هغې باندې دمول کوي. دارنګې د قرآن کریم هر یو سورت چې ګورې هغې باندې سړی دموي. الله رب العزت شفا ورکوونکی دی. بعضې خلک یې هغه په نظر کې مشهوري نظریانی، نو د هغې نه بعضې شی خلک پټوي، هلکه پلانکې را روان دی ګوره ځان پټوي تی دا خبره جایز ده. ولې هغه هلته کې بخیل شی دی، ماشاء الله د خولې نه نه وځي، بارک الله د خولې نه نه وځي. نو بیا کم شی چې د نظره کېدوی قیمتي شی دی، بس داسې ډېر شیونه شوي دي خلک ازمیلي چې دغسې کېږي. د شنګلې طرف ته وایي یو رور و یو خور وه، اخوا ته خانک پروت و، نو هغه یو دی بل ته وی روره یا خور دا به یا ته چی یا به زه چوم. هغه چې ورته پوه یو پوه دا خانک دوه ټوټې شو. نو یې دغسې صحابو په دور کې هم دغسې یو سړی وایي ناسو په یو کلي کې به خلک په دې سفر په دې لار باندې ته راته. تفسیر المانی دا واقع ذکر کړله. نو هغه وایي چې چا ورته وویل لکه ستا دا اوښه ډېره ښکلې اوښه ده، په دې طرف باندې مزه، هلته کې سړی نظري سړی ناست دی او هغه نظره کول کوي او ستا دا اوښه به نظره کړي او بیا به مسله یې ده. هغه وایي نه، زه د کوره تیار راوتیم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه راوتیم، ما ته څه نشي ویلی. هلته کې د هغوی یقین هم و چې کله هغه ځای ته راورسېد سړی ناست و، هلته کې هغه الفاظ داسې والله هذه نعامه، وایي دا خو شترمرغ دی او خو نه ده شترمرغ دی. هغه اوښه راغله جو کېناسته، دې راکوز شو، صحابي راکوز شو، ورته یې هلکه دا اوښه چا کېنولي پایسه وایي. هغه وایي موږ کېنوله څه شي له چې پاسوي، دلته کې د هغو دا دنده وه، دغسې به اوښه به نظره کړه، هغه به بیا د ړقېدو نه وه. سړی به ترې لاړ، اوښه به دلته کې حلاله کړه، دی به دغه ته کېناستو، دا به یې خوړه. بیا
چې کله د صحابي راغی هغه ویل لکه دا پاسوي وي موږ پاسولو لپاره خو نه ده کېنولي ای ښه هغه یو څو الفاظ ووی حبس حابس و شهاب قابس دا بعضې الفاظ یې ووی او خاورې راواغستې هغه پې دم کړې په هغې اوښه باندې واچولې هغسې په درې ګوتو کې خاورې راواغستې هغې پې واچولې د هغې ځای نه د هغه سړي هغه سترګې ګاټې راووتل او دلته کې په اوښه باندې ولګېده اوښه روغه شوه دی پې کېناست او اوښه پاسېده لاړ سړی لاړ صحابي لاړ ویزا خلک مې درنه خلاص کړه چې سترګې نشته نو بیا به څوک دغه کوي او دغسې هسې بعضې خو هسې عام واقعي زموږ د زمانې د خلکو د چشمدید واقعي بعضې نو بعضې هسې کېږي یو سړی هغه یو شی نظره کو چې نظر یې کو جو هلته کې اپل وی هو سترګې نه دی خو ټوپک دی غوږین ټوپک دی ښه یا هلته کې ستړي سترګې موچوې شوي دي دغسې خو بعضې خلک په دې زمانه کې دی داسې چې هغه نظر نه مني نو هغه باندې موږ زور نه شو کولی چې ته خامخا ومنه خو احادیثو کې شته قرآن کریم په دې آیات نه دغه معلومیږي واقعات په دې باندې شته گواه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای العین حق نظر بد نظری دا کیږي دا لګي او دا خبره دا سینسوم منی دوی په دې سترګو کې یو س جراثیم پکې دي هغه س شواګانی دا نظر چې خو شواګانی دي دا لاړ شي او دا په هغه شي باندې ولګي هغه کې خپل اثر وکړي جراثیم دي کنه نو جراثیم خو خرابول کوي کنه چې کوم ځای کې وایرس جو هغه کې انټي وایرس بیا پکاري ولا یعقوب علیہ السلام متویل ودا دا خزما یو خبره دا او کوي نور د الله د طرفنا چې سم مقرر دي تاسو نه لری کولای نشم تاسو له فائدہ نشم در کولای پاره کې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قیامت د حالات مبارکې مو وایي زب تاسو له فائدہ نشم در کولای عمل کوي عمل فاطمه رضی الله تعالی عنها تم وایي خپل تر تم وایي خپل قوم تم وایي عمل کوي سبا قیامت کې به زه پکار نه راځم ګورئ خلق لاړو کومه طریقه باندې چې هغه مې داخل شو الله رب العزت هم وایي ما کان یغنی عنهم من الله من شیء یعقوب علیہ السلام پسله کې دا یو حاجت وو دا یو ارمان تمنا وا دای پورا کړه هغه ته ښکارا کړه هغه علم والو لما علمناه هغه چې موږ هغه لا کم علم ورکړو رستم راضی فوق کل ذی علم علیم موږ کتابونو کې بازی وایي حمل اشتقاقی د علم نه په الله باندې ناجایز ده الله باندې نه کی ذو علم نو الله ذو علم نه ده الله عالم ده ذو علم چې نو دا کسبی دا الله علم چې نه کسبی نه ده الله علم ذاتی ده هغه صفتی ده او زما استا علم هغه کسبی دی یو نه اورېدلی بل نه اورېدلی یو نه زده کړی بل نه زده کړی دا سړی راشي خبره پته ورته ولګي نو فوق کل ذی علم علیم کې هلته دا راځي نو الله په دې کې نه شاملېږي چې الله باندې بل څوک عالمي نه الله باندې د ذو علم اطلاق نه کیږي نو زګه په الله باندې لپاسه بل څوک نشتی الله عالم ده خو ذو علم نه ده الله اکثر خلق پویږي نه نو بیا چې کله دی خو رسیدل دي ولما دخلوا علی یوسف نو کله چې داخل شو یوسف علیہ السلام ته
نو یوسف علیہ السلام خپل رور له ځای ورکه ځان سره او هغه ته خبره په ښکاره باندې په ډاګه باندې وکړه انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون. په دې باندې خفه کېږه مو، ناامیده کېږه مو، دي چې څه کوي به. او بیا چې هغې سره دا خبره هم کړوه چې زه به دې پاتې کوم او د هغې هغه خبره هغه هم وکړه، ورپسې را روانه دغه ځای کې بیا وایي وقال یا ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، کله چې داخل شو دي دا هغه ځای نه چې حکم کړی دي ته پلار د دي ما کان یغني عنهم من الله من شیء، نو یعقوب علیہ السلام چې څه لرې کړی وی د دینه د الله د طرف نه چې څه مقرر و د هغې نه څه شی الا حاجة فی نفس یعقوب قضاها، مگر دا یو حاجت و د یعقوب علیہ السلام په زړه کې چې هغې ښکاره که هغې پوره که هغې ورته ووې وانه لذو علم، یقینا خامخا علم والو لما علمناه دا هغه څه چې علم ورکړی موږ هغه له ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر د خلکو نه پوهېږي نه. ولما دخلوا على يوسف آوى الیه، کله چې داخل شو دی یوسف علیہ السلام باندې نو ټکانه ورکړه د خپل رور له یوسف علیہ السلام ځان سره خپل رور له قال انی انا اخوک وی یقینا ز ستا رور یم فلا تبتئس بما كانوا يعملون، نو ناامیده کېږه ما په هغه څه باندې چې داخله کې کوي ستا د هارونه چې څه کوي نو په هغې باندې ناامیده کېږه ما. دې خبر ته ضرورت نشته چې یوسف علیہ السلام ورونه نو دی یولس سوال دګې هلکه دوه کېنئ دوه کېنول او بیا وایي چې هلکه یو پکې دغه صفات شي، ابن یامین پکې دغه صفات شو، په ژړا شو لوی سړی جاړي په دې باندې زما ملګری نشتي. دا بعضې خبرې هسې وچ پوچه بعضې خلک کوي. ښه خبره دغه ده چې دې ته ویلي وو خپل رور به راولئ، نو چې کله دې راله ښه تاسو بیا رالی ویاو رالو ښه تاسو چې مخکې پیر راغل وئ تاسو ویلو زموږ خپل رور راولو، رور راوستی دی ویاو کم یو دی وی هغه دی ته دې خو راشه ته تا سره مې کار دی دفتر کې ما سره میلاو شه. هلته کې هغې ځان لکه جدای که په دغه طریقې باندې دا نه چې دوه کېناسته په ژړا شو نه ژړا کېږي خو هغه سړی چې وړوکي واړه یي. فلما جهزهم بجهازهم، نو کله چې هغه کېناستل خبرې اترې وشوې دا نه ورته وښود چې زه یوسف یم، نو یې اوس به زه تا پاتې کوم او دا پاتې کول دا هم د الله د طرف نه و، نو پاتې کولو طریقه هغه وروسته په دې کې را روانه ده. فلما جهزهم بجهازهم، نو کله چې تیار کړه د هغې دپاره سامان د سفر د هغې جعل السقایة فی رحل اخیه، نو کېښوده د اوبو څکو لوښی فی رحل اخیه د سامان د روح خپل کې. ثم اذن مؤذن، بیا اعلان وکړو یو اعلان کوونکی ایتها العیر، اے قافلې والو انکم لسارقون، یقینا تاسو غلاګر یئ. او یاد ده دلته وایي حمزه استفهام چې نه پټ دی انکم لسارقون، آیا تاسو غلاګر یئ؟ قالو ناغي وی واقبلوا رامخ کې شو علیهم په دې باندې ماذا تفقدون، او دا تاسو وایي څه ورکوئ څه طلب کوئ؟ نو هغه د اوبو څکو لوښی و مخ کې وسیتې وږی جوړ کړی نو ورپسې وایي نفقدو سواع الملک، منګه طلب کو هغه وږی د بادشاه ولی من جاء به حمل بعیر، چا چې راوړ هغې لنه د هغه دپاره به یو بار د اوښ په انعام کې، وانه به زعیم او زی ذموارم، زی ذموارم هغه اوښ هغه بار د یو اوښ بار به وله زه په انعام کې ورکوم چا چې را پیدا که. نو دلته کې دې ته خو پته نه وه ابن یامین ته پته وه لیکن دې نور ته پته نه وه، نو ځکه هغې رامخکې شي دې چللی وی کله یو سړی په قانون کې برابري سړی اغلا نه کړي سړی یو جرم نه کړی نو دی ډاډي، او چې کله جرم یې کړی نو دی بیا ځان بس رسته کېږي. نو دې چې رامخکې شو اقبلوا علیهم ماذا تفقدون، تاسو څه ورکوئ؟ قالوا نفقد سواع الملک، موږ ورکو هغه وږی د بادشاه، یا نفقدو طلب کو موږ
وګه د بادشاہ او رکشه د ناغه طلب کو دې تفقد وایي ناغه طلب کوي حالات معلومي لولمن جاء به حمل بعير دا چا د پاره چارا وړاغله ناغه پاره بار د اوخ بیوانه به زعیم او زیسی موارم قالوا تالله ناغي وته په الله قسم لقد علمتم یقینا تاسو ته پته د ما چې نه لنفسد فی الارض نه راغلی مونږ دې د پاره چې فساد دیو کومه په دې ځمکه کې فساد سره اغلا دلته په معنا د اغلا باندې مونږ نه راغلی دې د پاره چې مونږ اغلا وکړو وما كنا سارقين او نه مونږ اغلاګر مونږ اغلاګر خو نه جو راځو دلته یار چې اغلاګانی کو قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين دیوتوي نو سبا بدله داغه کوي تاسو کښوي تاسو دروغجن که تاسو دروغجن شوي بیا به جزا به سي بدله وسي داغه سړي قالوا ناغوي جزاؤه ما وجد في رحله وی بدله داغه چا من وجد د چا سره چې اومون دې شو في رحله په سامان داغه کې فهو جزاؤه ناغه بدله داغي کذالک نجزی الظالمین دارنګه بدل ورکو موږ غلاګر ولرا غلاګر چې زموږ په علاقه کې زموږ په دین کې قانون کې دادا چې موږ اغلا داسې سزا ورکو چې کله غلا یو کړه نو هغه بعضی مفسرین لیکي یو کال بده بیا دا خادم غلام وي دا سه د غلامي جون بو سره تیرې خدمت به کوي یو کال پوره فبدا بیاوعیتهم قبل وعای اخی نو دا خبره پاغي باندې جوړ کړه چې تاسو په قانون باندې و موږ تاسو رانسو ک تاسو غلاګر او خطای او ټیک چا سره چې دا شی اومون دې شو غلا وسره اومون دې شو نو بس هغه یو کال پوره داغه سره مسوا پادي فبدا بیاوعیتهم نو شروع کو سامان لټول تفتیش او تلاش شروع شو نو وی لټول لوخي داغي قبل وعای اخیه مخکې د لوخي د خبرورنا ضرور کم لوخه چې کم سامان چې ناغه رست کړو او دی مخکې کړو ثم استخرجها من وعای اخیه نو بیا راوي ساغوږي لرا د لوخي سامان د ضرور خپلنا کذالک کدنا یوسف الله وی دا ما خو چل خود لوخه یوسف علیہ السلام ته چې دا خپل رور بسنګ پاتې کې دې طریقه بدای چې تاسو چل وو کې هغه باندې به خبر را واړې هغه به وای چې آو دا به دا بدلی چا چې غلا کړی هغه پاتې کیږي نه الله ما ته چل خود له دا نه چې ته هیله کوا ناروا کوا او ته زدا یوسف علیہ السلام چې کړو یوسف علیہ السلام ستاسو شان هیله نه دی کړی کله ایوب علیہ السلام هیله کړوا ایوب علیہ السلام ستاسو شان نه دی کړی ایوب علیہ السلام په بارے کې الله وی خذ بيدک زغصا فضرب به ولا تحنس ایوب علیہ السلام تعالی وی ما وتویلو چې یو جارو والا یو څنګه واخلا او د خپل بیبي په اوه او حانس کې غما ال دکې الله رب العزت وی ما وتویلو چې داسې وکا یوسف علیہ السلام ته الله وی ما وتویلو چې داسې وکا هیله نور چې هیله اسقاط سو کوي کاغه نور هیله کوي دې د پاره چې د حرام ته سړی ورسی ځان د پاره حلال کی دا هیله ناجایزی چې حرام ته په سړی ورسی دې د پاره چې زما پاره دا جایز شي ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک نو یوسف علیہ السلام چرانی ور ویخ پر رور لرا په قانون د بادشاہ کې دلته د ملک مصر قانون داو چې کله یو سړي بغلاو کړه هغه به وو ټکاو چا په سپېړو باندې چا په سکون باندې چا په سپلو باندې هغه وی وای غلې نو به وو او ډبل تاوان به تی واغس مدا دا سزا بس خبره بغلا شو یا بتو نو پدې کې هو پدې قانون کې خو د یوسف علی السلام رور نه راګری دو نو الله وی ما وته چلو خو دو چې دا داغو قانون پدې باندې لاگو کا نرفع درجات من نشاء چتو موږ درجه د چاچ موږ واړو وفوق كل ذي علم علیم او لپاسه په هر علم والا باندې عالم دی قالوا ناغي چولې دو ای یسرق فقط سرقا خلو من قبل چې دغلا کړلا
نو اوس ځان ورورولۍ نه لرې کوي ښه یسرق که ده غلا وکړه نو فقد سرق اخ له من قبل یقینا غلا کړو د ضرور د دې نه مخکې فاسرها یوسف فی نفسه نو یوسف علیہ السلام دا خبره پټ وساتله په خپل زړه کې ولم یبدها لهم هغې ته ښکاره نه کړه قال انتم شر مکانا وی تاسو شر مرتبه والا یئ بد مرتبه والا یئ والله اعلم ما تصفون الله ښه پوهېږي په هغه څه باندې تاسو کم صفتونه جوړوئ دلته کې یو خبر دا فقط ای یسرق فقط سرق اخ له من قبل که ده غلا وکړه نو د ده رور چې و د خپل رور د زموږ رور نه دی د ده خپل رور چې هغه هم غلا کړوه دا خبره یا یې دروغ ویله خبره اسانه خبر ده دروغ ویلي د یوسف علیہ السلام دی رونو دا خبره دروغ ووی لاس بعضې مفسرین لیکي وینا یوه خبره دی تفلوا په یوسف علیہ السلام باندې خبره اوس کېږي نه انشاءالله سبا به هغه ووایو چې یوسف علیہ السلام څه غلا کړې وه هغې تذکره به انشاءالله سبا وکړو الله دې موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي